انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو باندې چې سړی کلی کې لري لري علاقو کې اوسېدو یاتي سړی ذمہدار سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغی ورته و فرمایي یا رسول الله متى الساعه یا رسول الله قیامت به کله راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مجالس د قیامت تذکرہ زیاته ځکه چې د انسان محبت د دنیا سره ختم او نبی علیہ السلام فرمایي چې د مرګ په وجه سره د انسان محبت د دنیا سره ختمي نو د قیامت تذکرہ به زیاته کوله یو صحابي نبی علیہ السلام مجلس ته راځي یا رسول الله متى الساعه قیامت به کله راځي نبی علیہ السلام ورته فرمایي قیامت ته تیار کړی شي د ست د قیامت پوښتنه کوم کار به کولای د قیامت په ورځ ته کامیاب شي یا رسول الله ورته مې داسې عمل نه کړ لیکن د الله د پیغمبر سره محبت صرف دا یو عمل خو د نجات لپاره زه امید لرم چې د دې عمل په وجه سره د دې محبت په وجه سره الله رب العزت ما ته جنت راکړي او ما ته نجات والا فیصله د الله رب العزت په دربار کې د ما لپاره وشي سجدا او د الله رب العزت سره محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المرء مع من احب قیامت ورځ باندې وای انسان دی غچا سره چې چا سره محبت حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ خبره دي باندې چې د دې سړي نوار ویدا چې نبی علیہ السلام دا خبر ورته موږ ورته یا رسول الله دې موږ محبت یا رسول الله دې موږ ته زیات محبت ته د سړي نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو محبت یې تاسو متغره د خپل پیغمبر سره په جنت کې اوسئ یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله سخت غمجن حالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ځواني کې لیدل وي بشاش خاصه ځوان طاقتور لیکن مجلس ته راځي غم تکلیف کمزوري سو نبی علیہ السلام پوښتنه ورنکي ولې دغه حالت تر باندې را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله دنیا کې په ما باندې ډېر غم تیری کله چې دا ملاقات ورکم د دې ملاقات ورځ را باندې ودی چې تا دیدار ورکم یا رسول الله غم جن او غم لري کول لپاره د تا محفل کرا سم د تا مجلس کرا سم د تا چهره مبارک ته وګورم دماغ غم د دنیا ختم محبت مې یا رسول الله خو لیکن یو شی په سره کې ډېر کسي غټیا غم جن کړی نبی علیہ السلام مختار ورنه کسی کوم شی یا رسول الله دنیا کې خو سی زندگی دی مبارکتا سے ملاقات میں کیسی را کیسی لیکن سے کل جنت تبار سو اللہ رب العزت خطا تا مقام محمود تر کر اللہ رب العزت خطا تا نبوت تر کر مخوری و عام مسلمانان یا رسول اللہ جنت کی وہ ملاقات سر کر زہب دنیا کی دتا کی ملاقات میں بغیر وقت رسم دیا رہا ہے ہمیشہ کو تکلیف کی یا رسول اللہ جنت کے باقی جنت مقصد کو اسے دتا ملاقات نبی علیہ السلام تدغه صحابي فرمایي یا رسول الله دې خبرې ډېر غمجن کړې دې خبرې ډېر پریشان کړې نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایي چې په جنت کې مو ملاقات کیږي الله رب العزت د آیات را نازل کړي چې قیامت په ورځ باندې کوم خلک چې په پیغمبر په نقشه قدم باندې روان شو دا د انبیاء او سره دي صادقین او سره وي دي شهدا او سره وي دي صالحین او خلق سره او غم د صحابي بیا ختم محبت ودسه محبت دی یو مسلمان د خپل پیغمبر سره سره ټول دنیا له اشیاء او ماوراء د خپل پیغمبر سره زیات محبت خپل پیغمبر رضا ته وګورئ چې د پیغمبر رضا په کوم عمل کې دنیا د خفص دنیا د ناراض پلان او د خفص خاندان د خفص خو چې پیغمبر خفص ولې دغه د تاسو امید په پیغمبر پورې تړلې د کوم مسلمان امید چې په پیغمبر پورې تړلې هغه وسو خپل پیغمبر نه یو سړی په دنیا کې یو دنیاوي کار کې یو افسر پورې امید تړلې هغه ته قسمه تحایف پیش هغه ته قسمه عاجزیان پیش کوي قسمه پستی خوږی خبرې ورته کوي خپه به سلام بیا به دا کار ولی امید پورې تړل شوی کله چې امید په یو چا پورې تړلې دی دې خبرې برداشت یغه ته سخت خبره نشي کولای د عمل په دنیا کې نشي کولای چې سبا دې له مجلس ته سپک وو اگر هغه هر مسلمان امید د نبی عليه الصلاه والسلام په شفاعت پورې تړل چې د ما په قیامت په ورځ باندې خپل پیغمبر شفاعت د مقتضى یقین او د مقتضى امید ته چې الله رب العزت په دې موږ د تاسو شفاعت
خو لیکن شفاعت په دې غچا کې چې د محبت خپل پیغمبر سره حقيقي محبت یې چې خو له محبت په خلو باندې تعصب دعوه کوي ا دې لیلا او مجنون خبره خلق به غلار باندې ولاړو چې زم مجنون يم شي دې چې کړي بل رسولینو نمبر راغی سیویلا مجنون غواړي ټول ورته چې دې مجنون بل موږ دې شګو محبت الله رب العزت هغه محبت وکړي چې تکلیف نه باوجود هغه محبت نه انسان نه تکلیفات او راځي د دنیا مصیبتونو راځي لیکن په هغه محبت د نبی عليه الصلاه والسلام باندې مستقیم او مضبوط ولاړ بیا هغه محبت د نجات والا ذریعہ د انسان لپاره ګرځي نبی عليه الصلاه والسلام یو صحابیه انصاریه صحابیه د مدینه منوره اوسېدونکې کله چې د احد جنگ راغی څلور کسان یې کوشش کړل پلار یې شهید شو زوی یې شهید شو خاوند یې شهید شو ورور یې شهید شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اړه کې اوازه کافرانو وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شو خلک راووتل د مدینه منورې زنانه راووتلې چیغې وهلې څه وشو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په احد کې شهید صحابه ډېر صحابه شهیدان دغه مدینه کور نه راوځي کله چې صحابه واپس را روان دي مدینه منورې ته هر صحابي ته بلار کې لري پردهدار زنانه پرده یې کړې د صحابي نه پوښتنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته یې خاوند دا غږ نه پیږي غرض نه پیږي بل صحابي نه پوښتنه کوي نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه ته یې بچی نشي بیا په دا باندې چې بل صحابي نه پوښتنه کوي نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه ته یې مور دي شهید بل ته یې بلار دي شهید وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شکل سترګې ولګي فرمایي دا جمله او فرمایله چې یا رسول الله دې نه ورسته چې څومره غمونه دي هغه غمونه ما ته غمونه نشکاري چې صرف د تاسو ته چې الله رب العزت څوک در په ژوندۍ درکړه الله رب العزت د دې حادثې نه بچ کړی ما ته خپل بچیان ما ته خپل خاوند ما ته خپل پلار ما ته خپل ورور د کار زیات محبوب نه ما د تاسو محبت ته چې تا ته الله رب العزت زندگی درکړه دا د کلمات ټول خاندان سره محبت بدسي محبت چې په تکلیف او غم مصیبت کې د نبی عليه الصلاه والسلام طریقې نه پرې کول کیږي نن خو محبت تعبیر ډېری کیږي هر څړې زم کې هر څړې لیکن چې کله غم راځي کله خوشحالي راځي بیا محبت په محبت کې بیا د خپل خواهشات نفسانیو سره وایي حضرت علی بن زید رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي مسیلمه د کذاب دا یو د درواغو پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تور د درواغو د پیغمبري دعوه یمامه یو علاقه بیل چې کده یو خپل ځان ته مکه مکرمه جوړ کړل خلک به را بدل پیغمبري دعوه یې وکړه حبیب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ورته استخبیس تورس دغه ظلم یې سٹارټ کړی دغه ظلم یې شروع کړی ورسره دعوت دین وایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام یې دا کار کړی خلک د گمراهۍ طرف نه ووله خلک د الله رب العزت د دین نه وباغه کوه خپل د ځان جهنمي که خلک په جهنم نه بیایي حبیب رضی الله تعالی عنه ورځي یمامه ته ولاړ دی بیا ځای روان دعوت د دین یې ورکړي هغه ډېر ظالم مسیلمه ابن کذاب حبیب ته یې په ما باندې ایمان راوړه د مدینې منورې پیغمبر پرې ما پیغمبر باندې کنه باندې حبیب رضی الله تعالی عنہ انکار کو چې تا پیغمبر څه څوړو معنا ما پتا کې د پیغمبري علامه موجود نه دي د پیغمبر نو ورسته بل پیغمبر راغلی کائنات گرفتار خلک راوړل بار بار دې دغه اقرار کول وختل چې ما باندې ایمان راوړل لیکن ته انکار حبیب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ما ایمان راوړل غیر ایمان دروازه قزان لعین یو لاس پر کټ کیږي بیا ورته اقرار وړاندې کوي بیا انکار کوي بل لاس کټ کیږي یو لاس بل لاس کټ ولا بل کټ تر دې پورې چې مذهب باندې پر باندې نظام باندې انکار او ځو کټ بیا د حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ بیا دې سوال کې چې ما باندې ایمان راوړل ته نجات ملاو دوی ورته فرمایي سر ورته شوري چې زه په تا باندې ایمان نه راوړم مسیلمه خپل فوجانو ته یې سره ګرځو حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ شهید خبر مدینه منوره ته رااله یا رسول الله تاسو کوم استاد یې لګلې تاسو کوم کس یې لګلې وایي
یمامې ته د مسیلمه لپاره هغه خو په شهادت باندې ورسول مور خبره سوله د مسیلمه د حبیب رضی الله تعالی مور څوک ته یې څومره زړه الله رب العزت ورکړی دغه مور د حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي لهذا اليوم رضعته لهذا اليوم ارضعته دغه ورځې ته چې دا نن ورځ کومه په ده باندې راغلی دلته د شهادت هغه لوی مقام میراث ویه د ده جسم ټوټه ټوټه څه د نبي علیه صلات وسلام په ناموس باندې د نبي علیه صلات وسلام په عزت باندې د نبي علیه صلات وسلام په عشق او په محبت باندې دغه ورځې ته ما نن زیږولی وی او دغه ورځې ته ماتم دی محترم ورونو د هر مسلمان به د خپل پیغمبر سره محبت دی د ټولې دنیا زیات محبت په انسان دی الله رب العزت دی پیغمبر سره بیا به دغه محبت دی انسان د نجات ذریعه ګرځي که چیرې محبت دی انسان کم وي له نورو اشیاو د نبي علیه صلات وسلام سره دغه محبت بیا محبت نه ده دغه ایمان ناقص ده دغه ایمان کې نقصان ده په دغه ایمان کې علت موجود ده دغه ایمان د بیمار انسان ول ایمان ده دغه ایمان د انسان لپاره د نجات لپاره کافي نه ده انسان لپاره چې کوم ایمان د نجات لپاره کافي کیږي هغه کامل محبت د نبی علیه صلات وسلام سره الله رب العزت دی او ما ته د تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې موږ تاسو په زړه کې د نبی علیه صلات وسلام سره حقيقي محبت داخل کړي واخر دعوانا